اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه شمال شازی دوی د دلګي اوسېدونکی یم. دوی د اوچا دین مخکې زموږ یو کانفرنس کړی، زه د هغې وضاحت کوم. د اوچا چې دی هغې کې ویلي دي چې دوی باندې 42 صفایه جی موږ باندې چې کوم 42 صفایه دي یا دي هغې کې زموږ مشران جیل کې زموږ ذاتي دشمنۍ دي جی هغې کې زموږ مشران روتي د جیل عدالت پرېښي دي، عدالت پکې انکوایري کړې ده، هغې کې زموږ مشران باندې ثبوت شوي نه دي، هغه داسې دروغ ویلي دي. او جی دوی وایي چې دوی زما نه پته غواړي. جی دا د پتې خبره نه وه، دا د ځمکې خبره وه او موږ پکې جرګه هم کړې ده چې لکه پته مته دې کې نشته، د کمیشن خبره وه. خو دوی چې دا هغه نه مني، د ده 2-3 زامن شو او د جرګې نور مشران شپږ تاڼې ته لاړو، موږ سره ویډیوګانې تصویران هر څه شته. په هغې کې د 2-3 زامن یو ریاض او یو ظاهرشاه و، هغوی پکې ګوتې لګولي. جرګې نور مشران دي چې لکه دا خبره د پتې نه وه، دا د کمیشن وه. خو دوی چې هغه خپلې خبرې نه تښتي. اوس تاسو څه ویل غواړئ دغې حوالې سره؟ بس جی دا چې اوس وخت سار کانفرنس کړی دی، هسې فضول یې کړی دی، نه مطلب خبرې پکې کړې، هسې بدنامې دی، فضول لګیا خبرې کوي، نه په موږ نه دله ماشومان یې نه موږ په ده ډزې کړي دي. دا چې کوم کاغذونه په یې راټولې کړي څوک دې ثابت کړي چې دې کې زموږ پلارانو سزا خوړلې، دې کې دروغو سره هایکورټ برې کړي دي پکې باعزته، او دوی په یاد راغشتي او راوړي یې دلته. او مونږ پکې دا خبره هم کړه چې مونږ تاسو سره قسم خورو واده کوو که دا ډزې مونږ ول یا ماشومان یا زمینداران ول چې مونږ یا به ته اوسېدې مونږ څه هم کړي، مونږ به دې ته ښه ښکاره دا کلي پرېږدو. که ته مونږ باندې ثابت کوو، که ثابت یې نه کړه بیا دې مونږ سره انصاف ملو شي. مونږ ډي پي او سره د غونډو دا خواست دی چې بیا دې مونږ ته انصاف دي، هسې به مونږ تنګوي، هسې کانفرنس هسې به داسې ځي راځي سعودي عرب نه او پیسې ورکوي، پولیس په مونږ چاپوي، زمونږ زنانه غونډ واړه بې عزته کېږي او راځي زمونږ د حجرې دیوالونه دي په چاپو کې غورځېدلي دي. ها مسعود صاحب چې دوی ول پیسې ورکوي، کې چاپه د شپې مونږ باندې 12 بجې ولګېده، مونږ یې غونډ دیوالونه غورځولي دي، د حجرې غونډه یې راغورځولې ده رانه. د سره وختي د واتس اپ ثبوتونه هم سکرین شاټ یې ورسره وي چې په هغې کې خو تاسو ته ووایي که نه دا که ته به شو کړي پکې که دا وي که دا مونږ دې ته وایس مایس کړي پلار مې یا ورسره رابطه ساتلي که ده په مونږ ثابت کړه نو مونږ به دا ورته کلي پرې ما خو درته ووایي پرېن کانفرنس دغه مې وایي چې ما ته کال کړی د هغې ریکارډینګ هم ما سره پروت دی. جی د سره چې سعود د چې دونه خبرې کولې په دې کانفرنس کې ده به هغه ثبوتونه خوري. او جی دا چې دې کوم وایي چې د ما ته میسیجونه شوي دا پیک آی ډي ده، جی دا د په خپله ځان ته کړي، دا یې سایبر کرایم والا ورکړي، هغوی د دې معلومات کولي چې دا د چا کړي دي او د کوم ځای نه شوي دي. مونږ ورته نه میسیجونه کړي دي او نه ورته مونږ څه ویلي دي. او چې د سره زمونږ ثبوت وي ودې ښایي په میډیا دې وښایي یا دې ډي پي او صاحب دفتر ته راشي هلته دې وښایي یا دې سی چو صاحب لاړ شي، مونږ به هم لاړ شو، دی بیا ورته زمونږ په مخامخ وایي چې د سره زمونږ ثبوت کم دی. دا ثبوتونه مونږ سره شته، دی وایي ستاسو تصویران په دغه باندې لګېدلي دي په بورډونه په درګۍ کې چې دا کینګان دي. جی زمونږ نه شومنټ وال یو او نه زمونږ تصویر سره یا نوم سره به کینګ لګېدلي وي. او د ده شته چې دی شومنټ وال دی ځان پسې له سټر ټوپک مار ګرځوي، دی په خپله ټوپک ګرځوي، جی د درز غوبل راغشتي وي کلي کې. دې کې به د تصویران ویډیوګانو شیر کړو، وګورئ ټوپک مار هم ګرځي، دا هر څه به خو دا هر څه کارنامې ده دي، فضول بدنامي خلکو ته راولي، دا غونډې کارنامې دا هر څه ده دي. او جی هغه دغه ګرانې یو نیم خبره چې پاتې یاد یې کړي کوم خیر او ده پکې ویلي دي وایي شافقت چې جی شافقت زمونږ ذاتي دشمنۍ دي، هغه دې په شافقت 8 میاشتې مخکې د کیس نه جیل ته شوی و. او جی چې ده پکې کله اف آی آر وکړو ده پکې هغه هم یاد کړو، هغې پکې تاڼې نه راوستې دي، بدل دی د جیل نه راوستې تاڼه کې بدل د 4 شپې کړي دي. او شفاعت پکې سونه دي هغه جیل په یار کم زموږ په پلار باندې مخکې به تخوری کړی دی ځمکې معامله چې وه هغې کې چې کم از کم دی تقریبا 1.5 کال شو دی چې دی راشي او پولیس ته پیسې وکړي چې کور کې په کړي بس درز غوبل سټارټ شي چاپې په موږ لګي زموږ پلار نشته چې هغه وتې اوسه پورې کور ته نه یې راغلی او دی هغه چې پولیس له پیسې ورکوي او چاپې دي په موږ لګي او ښه ښکاره وي پولیس له پیسې ورکوم پیسې مې ولګولو دا چل دی او په دښمنۍ کې خوند دی روغه نه کومه ولیا هم لګیا دا دی تصویران فیسبوک باندې ویډیوګانې هر څه شیر کېږي ټیک ټاک باندې شیر کېږي غونډ خلک دې وګوري ښه درګیوال نه تپوس وکړي انکوایري پکې ښه کولو انکوایري دې وشي ښه صفا چې په غلطه باندې څوک دې مونږ یو کو یا دې دي تنګول څوک دې کې یا مونږ کوو او جی دی کې د ده وایسونه مونږ سره پراته دي ده په وایس کې ویلي دي ښه کولیان جی د درګۍ یو ګروپ دی هغې کې ده ویلي دي وایي زه به کولیان ویشتل کوم وایي زه ویشتل شروع کوم د ده وایسونه هر څه مونږ سره پراته دي جي دا تاسو ته مونږ هم ښایو او چې ده سره زمونږ کوم هغه به هم ده په دې میډیا باندې زمونږ پلار دلته کلي ته رالو
روزګار سٹارټ کو پراپرټي وکړه کو څوک وایي چې پراپرټي جرم دی بس دا بیا خلک چې پراپرټي کوي دا هم جرمدار دي زموږ پلار پراپرټي سټارټ کړه موږ سکول دی وایو شکر دی پلار مې راغلو په ځای شو موږ کورونه کلي کې جوړ کړو موږ د هر څه لاس واخیستو خاطر په شان اوچت شي او بدنامي ولګوي تاسو دا زموږ ذاتي دشمنیان یې زړې دا کاغذونه چې کوم دی په یار دا هر څه زموږ ذاتي دشمنیان دي ستاسو اوس مطالبه څه ده زموږ مطالبه دا چې موږ ته بس انصاف ملو شي دی په زول تانګول کوي اسې به سپرنټ کانفرنس کوي او دا یې لګي زمونږ ډي پی او صاحب ته آی جي صاحب ته آی جي پي صاحب ته دا خواست چې دې کې د انکوایري وشي ښه صفه او د دې کې به پته ولګي چې دا کمیشن په پته وه ٹھیک او هغې کې جي کومې خبرې نه راغلې او هغه هم پکې بیا لګې راولې لګې نه ٹھیک شو نور څه خبره شته څه وایستې بابا مې راته کړي او وګوره خیر د جرګې غړي او صدر ته او جی باقي دی وایي چې د مسعود صاحب په وخت کې کاروي ښه ډېټه روانه وه نو د مسعود صاحب په وخت کې جي دی اف آی آر شوی دی او ښه ثبوتونه موږ سره شته په هغې کې چاپهوال شوې ده زموږ د حجرې دیوالونه غورځېدلي دي لکه حجره مو غونډی راغورځولې سفر یې راغورځولی دی برج یې راغورځولی دی په هغې کې موږ سره هر څه شته اب اوس ده ته پته وي او چې چا کړي دي هغوی ته پته وي ځکه دی دا وازونه کوي چې ما پیسې ورکړه ما داسې وکړه او ما داسې وکړه هغه او دا اف آی آر چې دا د مسعود صاحب په وخت کې شوي دي او اوس هم جي په موږ باندې پولیس چاپوي پولیس نه بچ کېږي او دی وایي چې زه معتبر سړی یم زما پلار معتبر سړی دی نو جي موږ هم پلار په نیکه ښه پښتانه یو او دوی پلار په نیکه چې دي کسبګر دي صحیح ده دا اوس جرګه جوړه شوې وه دایم مشران زموږ له خپل ټول واک ورکړو ای د خپل لوړ چې دی داود دی د خپلې جرګې نه مو تښتېدو واک نه مو تښتېدو ده ورته وایي چې نه زه خو روغه نه کوم په دښمنۍ کې کومه مزه ده دی وایي چې ما سره ډېر ټوپکمار ګرځي دی چې پرین کانفرنس کوي دی وایي چې ما له پولیس راکړي سرکار دی د دې لپاره دا شو مینټ کوي او غونډې ویډیوګانې هر څه موږ سره ثبوتونه پراته دي چې کوم بد پرې راغشتی دی ټوپکمار ځان سره ګرځي د موږ ته وایي چې تاسو بدماشان کوئ کینګانې لیکلي نه خو زموږ په درګۍ کې بورډونه لګېدلي دي ټول درګیوال نه تپوس وکړي خلک دې جرګې تپوس وکړي درګیوال جرګه سټارټ و دې ته انکاري شو دا ورته زه دښمني کوم تاسو سره روغه کوئ روغه بالکل او دا اوس جرګه سټارټ و موږ لغون واک ورکړی دې د دې جرګې واک نه وتښتېدو مشرانو ته وایي چې زه دښمني کوم ما دښمني خوند راکوي همداسې ورته ویلي بچې څه مقصد د پاره جرګې له واک ورکړو جرګه مو یې را جوړه کړې چې الزام په موږ باندې لګېدلی چې زموږ پلار صفا شي چې د الزام دې لري چې موږ سرکار ته پاک راشو موږ باندې هسې بېس الزام لګېدلی په جرګه کې ستاسو دواړه څه شرط و چې موږ له ورسره کوئ یا نه هېڅ هم نه و صرف ده پکې کمیشن ایښی و هغې کې د جرګې مشرانو شوکت علي دي اجاز خټک دي دي تپوسو کې درګې کې غونډې جرګې دي کړي د مړو دي کړي دي دی پکې مخکې شي ذمواران پکې دی پکې سټامپ کړی سټامپ ویډیو موږ سره پرته ده دی د این هم تښتېدلي دي د رور نادر ته په هغه شپه نادر ته ووایي چې نه به ریاض او د تره زامن یې پکې غونډ ناست وو چې پکې دستخط یې کړي چې نه البته خبره نه وه دا د کمیشن خبره وه او د کمیشن فیصله څه وشوه د کمیشن فیصله دا وشوه چې موږ د دې پلار وایي چې کله پټې خرڅ شي به کمیشن راکړي چې خرڅ نه شي پرېږده دې لارو د الزام ولګول دی د پاسه ټیټ پیسې میسې چلولې بس هغه الزام یې پرې پوخ کړو دا هیڅ نه سره